نو پیښور بالکل جی دا خو پیښور د عوامو د تاجر برادرۍ په حق کې دی. نو په کار دا چې په خپل کې لکه څنګه چې دې درنه کې په خپل تاجر برادرۍ مو راووتله، عام پبلک هم راغی، د جماعت کسان هم راغله، د پینډۍ ټوله څومره آبادي وه په خپله راغله په دې درنه کې کېناست. الحمدلله بزنس مین فورم سپټ نوم نه دی معلوم دی، خلک پیژني. او نن پاکستان فلور میل اسوسییشن خیبر پختونخوا پروګرام کړی، هغوی مخکې د بزنس مین فورم زموږ حصه وه، او نن دوباره هغوی پوره مکمل حمایت اعلان وکړو. او نن پروګرام کې تاسو وکته چې ټول زیاتر خلک فلور میل والا او بیا باقي چې کوم زموږ ووټران ممبران دي د بازارونو چې د هغوی تعلق د فلور میل اسوسییشن سره، هغوی هم پکې موجود او باقاعده اعلان وشو چې بزنس مین فورم سپورټ به هم کوي، منډه مو وایي. او انشاءالله 25 تاریخ باندې به دا ګټه چې ده انشاءالله بزنس مین فورم 25 تاریخ باندې چې کوم الیکشن دی تاسو خپل عوام لپاره چیمبر عوام لپاره څه میسیج ورکول غواړئ؟ زموږ یو واحد میسیج دی چې مونږ خدمت د خدای رضا دپاره کو. چیمبر پلیټ فارم دی که د انجمن تاجران پلیټ فارم دی، مونږ د خلکو دپاره چې کوم منډه وو دې کې هېڅ شک نشته چې خپل ملګرتیا دپاره خپل ملګرو دپاره مو، خو نیت زموږ دا چې خدای دې مونږ نه رضا شي، او چې کله د خدای رضا دپاره کار کېږي نو هغه کې بیا تاوان نشته. ګورې جي که هر یو سړی پر امیده نه وي چې یاره ګټم یا نه ګټم، نو هغه خو بیا میدان ته نه راځي که نه، دعوې به کوي. زمونږ کارکردګي د تېر 40 کالو خلکو کتلې ده، معلوم ده ورته. د هغوی کارکردګي اسمال چیمبر هغوی سره دی. تاسو فیصله وکړئ چې اسمال چیمبر په پلیټ فارم باندې د تاجرانو او د خلکو څومره خدمت شوی دی، ټیک دی که نه؟ خلک ناپوهه نه دي. او تر دې حده پورې چې اسمال چیمبر کې سابقه سینئر نائب صدر، سابقه صدر، دواړه صدران سابقه بانی کسان ته هغوی اوس ممبرشپ نه ورکوي، ممبرشپ رینیول نه کوي، نو دا خو د هغوی جمهوریت نښه ده، د هغوی خدمت نښه ده. نو زمونږ بنیادي لایعمل وخت سره هم یو دی چې تاجر تکلیف کې به مونږ ورسره نیغ په نیغ ولاړ یو. ټیکس مسله ده، تاجر دوست سکیم مسله ده، دا اوس پراپرټي ټیکس مسله راغلی، دې ټولو کې مونږ دا فیصله کړې که زمونږ په خوښه دي فیصلې نه کوي، په ټیبل ټاک دا فیصلې مسلې حل نه کوي، نو دوی به مونږ نه ټیکس نه شي اخیستی. انشاءالله دا واضح خبره ده. نو صدر صاحب چې دا کم صدر ته دې وخت کې خبرې کوي ته سوالونه کوي که نه، دا د چیمبر سابقه صدر نه دی، دا د تاجرانو د تېر 50 کالو نه مشري کوي، خالي د خیبر پختونخوا نه، پوره د پاکستان او د پوره پاکستان تاجرانو ته، د خیبر پختونخوا تاجرانو ته د دې صدر پته ده او د ده ملګرو پته ده چې دوی کله څه فیصله کوي، هغه فیصله وي، هغه بیا نه چې په سټیج به زه ناره ووم او مازدیګر به ډي سي سره کمشنر سره به ناست یم چې وروره بس ما میدان درته ګرم کو او بس باقي چې څه کوې کوه. لکه اوس هم تاجر دوست کې څه وشو، خلکو ته یې پخپله ووایي چې والي، اوس وایي چې نه نه مونږ خو غلط شو، مونږ خو پوه نه شو. نو بی وخت در سره مونږ ولې ونه چې والي زما بازارونو ولې وانغسته، نو خبر دا ده چې 2 نمبري کوي دا. استاد صاحب کله تاسو په خیر علي وایي چې دونه وخت نه راځي، نو ماشاءالله تاسو ډېر ښه تقریر وکړو، دې حوالې سره به تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډېر مشکور یو، شکریا چې تاسو موږ ته رالی دلته. اصل خبره دا ده چې دا حق وینا کو ویل چې څوک حق نه وي نو هغه هم زما په خیال چې هغه مسلمان نه دی پوره، او دا څه چې ما ویلې نو ما حق خبرې وکړې، رښتیا مې ویلې، که دروغ وي ما له دې جواب راکړي. بل دا دی چې همیشه زمونږ په زړه کې، زمونږ په بدن کې، په رګ رګ کې د تاجر خدمت دپاره جذبه ده. مونږ خدمت جذبې سره د تاجرانو لګیا یو، خدمت کوو، او الحمدلله د دې نتیجه دا ده چې ما خپل بازار کې 21 سلیکشنې ګټلې دي،
او اوس هم لګیا یو خپل خدمت مونږ جاری ساتلی دی خو زه افسوس دا کوم چې کله مونږ باندې تاجر دوست سکیم دا تاجر دوست خو ورته زه نه وایم تاجر دشمن سکیم دی چې کله دی رالو د دې غټو لیډرانو دوی سره معاهده وکړه اف بي آر سره دی ومنل اوس د هغې دپاره ډرامه جوړه شوه چې بهی موږ به هړتال کوو موږ احتجاج کوو دا نه منو ولې نه منې پهله پې ځان پوهېږئ که نه ولې هم خلک غر که ولې هم تاجران غر که د بجلی بیلونو ته وګوره بجلی بیلونو څه حال دی بس د دې صرف دا زما دغه دی چې زما یو فوټو راشي زه ګورنر سره ناست یم زه منسټر سره ناست یم بس باقي تاجر دی غرق شي نو زه تاجر به غر کېدو ته نه پرېږدم انشاءالله چې تر څو پورې زما په بدن کې ساه وي د تاجر تپوس به کوم تاجر اواز سره به زما اواز وي انشاءالله د هغې دپاره چې څه قرباني وي زه به تاجرانو دپاره ورکوم انشاءالله عوام دپاره دا میسج دی چې ان قریب زما د زړه خواهش دا دی چې زه صرف تاجران نه غم ځپلی عوام او دې ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ اواز سره اواز جوړ شي او راپاسې او ستاسو دپاره به انشاءالله اواز اوچتوم او ما سره ودرېږئ زما ملاتړ جوړ شي زه به ستاسو تپوس د دې وډېرهګانو نه کوم د دې د تاجرانو دا غټ غټ لیډران چې کوم دي په پنجاب کې ناست او زمونږ د صوبې سوداګانې کوي زمونږ د صوبې فیصلې کوي نو زه به خپله صوبه د پنجاب فیصلو ته نه پرېږدم د صوبې فیصلې موږ په خپله کولی شو انشاءالله د دې د صوبې د عوامو خدمت د دې عوامو تپوس دا به انشاءالله مونږ کوو حکومت ته مې دا پیغام دی چې یاره مونږ له امن راکا مونږ جایز ټیکس والا ټیکس خو مونږ هر قسم ټیکس تاسو له درکو مونږ نه انکار نشته لیکن دا چې کم تاجر دشمن پالیسی تاسو اپناو کړې ده دا د چا په وینا باندې هم کړې ده او د چا سره تاسو معاهدې کړي دي دا هم هغې نه والې زما وړه تاجران به نه تنګوي وړو تاجرانو نه به نه لګي بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د خپل ګروپ لیډر دا محمد نعیم بټ صاحب